همدغه رنګې ګرانو کتونکو ناظرینو په دې پروګرام شریعت پرنا کې ستاسو سوال جواب کې زموږ ورور دی هغه سوال کړی دی دم خپل ځای نوم یا خپل نوم هغه نه دی ښودلی خو سوال یې کړی دی او دا سوال دا ډېر اهم دی د مونځ متعلق سوال دی سوال یې دا کړی دی وی چې ما په یو ځای کې امام پسې مونځ که نو سوال یې دا دی چې آیا امام داسې مونځ وکړه چې په دویم رکعت کې هم کېناسته 4 رکعته مونځ فرض دویم رکعت کې هم کېناسته وی چې بیا دریم رکعت کې هم کېناسته چې په دریم رکعت کې کېناسته وی چې بیا ودرېده نو بیا وی چې د دریو رکعتونو نه پس یې 2 رکعاته وکړه او داسې وکړه چې دا کوم څلورم رکعت جوړیږي وی چې په دې کې ودرېده او بیا په 5م رکعت کې کېناسته نو داسې 5 رکعات یې وکړه چې په دویم رکعت کې هم کېناسته په قاعده باندې دریم رکعت کې هم قاعده باندې کېناسته بیا ودرېده بیا څلورم رکعت چې کوم د اخیری جوړېده په هغې کې هم ودرېده او بیا یې 5م رکعت وکړه سلام یې وګرځاو نه سجده سهو وکړه هېڅ شی مو نه کړه سلام یې وګرځاو آیا دا مونځ شوی دی که نه دی شوی نو دا یاد لره دا کوم زما ورور چې سوال کړی دی هغې دپاره جواب دا دی چې هر کله یو امام یا امامي یا ځان له مونځ کوونکی هغه په دویم رکعت باندې هم کینی بیا خطاً په دریم رکعت باندې هم کینی او بیا اوریاد شي ودرېږي خیر دی بس دا غلطي ده خو خیر دی ودرېده نو بیا به دی داسې کار کوه چې په څلورم رکعت باندې به دی کینی مخکې کور سره یو رکعت بل کو په هغې باندې کېناسته تشهد پورې چې دی مونځ ووي اخر پورې سلام یې وګرځاو سجده سهوه یې وکړه د ده مونځ بالکل وشو هېڅ خبره د ده په مونځ کې نشته دی ځکه څلورم رکعت چې کومه قاعده ده هغه فرض ده په اندازې د تشهد باندې هغه د وکړه سلام یې وګرځاو سجده سهوه یې هم وکړه او بس مونځ یې هغه شو وشو خو دا کومه چې د مسلې پوښتنه کړې ده چې دویم کې هم کېناسته دریم رکعت کې هم کېناسته بیا ودرېده بیا په څلورم کې هم ودرېده او 5م یې وکړه سلام یې وګرځاو نو مسله دا ده چې بالکل نه د امام مونځ شوی دی نه د مقتدیانو مونځ شوی دی امام به هم بیا مونځ راګرځوي مقتدیان به هم بیا مونځ راګرځوي وجه دا ده چې په څلورم رکعت باندې دی ولاړ دی او د څلورم رکعت ناسته قاعده په اندازې د تشهد باندې دا فرض ده دا فرض ده فرض ترې نه پاتې شوی ده بیا 5م رکعت رکوع یې وکړه او سجده یې وکړه په سجده او په رکوع باندې مقید کا یا پکې وکړه او بیا کېناسته او سلام یې وګرځاو نو فرض پاتې شوی دی څلورم رکعت چې کومه ناسته د قاعده ده لہذا دا مونځ دا رور به زما غوري نه د مقتدیانو شوی دی نه د امام شوی دی نو مسله دا ده مونځ د دوباره بیا راوګرځوي او که دا زما اواز ورته رسي په کار ده دا مونځ دی اهم عبادت دی په کار ده چې ناظرین کتونکي دا سوال هغه ته په شعر ذریعه باندې ورورسئ چې دا مونځ نه ده شوی دی نه د نورو مقتدیانو نه د امام شوی دی نو دې وجه نه مسله تاسو زده کړئ چې کلم تاسو دویم رکعت کې هم کېنئ اخو اسم کېنئ دریم رکعت کې هم کېناستئ اریاد شو ودرېږئ هېڅ خبره نه تاخیر راغی په قیام کې دریم رکعت کې خو په کار وه چې موږ ډایرکټ ولاړ وئ خو ته دریم رکعت کې هم کېناستې بیا نو بیا پسې څلورم رکعت کې هم کېنه مسله زده کړې څلورم رکعت دی یا خیرنی رکعت دی ناسته فرض د هغه کې هم کېنه په اندازه د تشهد باندې مونځ ووایه سلام وګرځوه سجده سهوه وکړه بیا تشهد او درود شریف او دعا سلام وګرځوه مونځ وشو بس خبره ختمه خو چې په کومه طریقه دوی کړی دی په هغه طریقه باندې دا مونځ نه دی شوی